بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم تاسو قربا افتخار احمد الیکشن خبر پروګرام کې مونږ تاسو ته پاره حاضر یو. ګرانو مینوالو، نن چې کوم مونږ سره ملمه ده هغه د یو سیاسي کورنۍ سره تعلق ساتي او د جمعیت علماء اسلام نامزد امیدوار د چمکني 2 د جنرال سیټ د پاره نامزد امیدوار اعزاز الله خان دی. اعزاز الله صاحب په الیکشن خبر پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. زه ډیره مننه، شکریہ چې تاسو مال د مټیم راکوي. اعزاز الله صاحب، الیکشن هلې ځلې روانې دي، ستاسو تیاریانې څنګه دي؟ بالکل جی، الیکشن بیا دغه دی، ان شاء الله زموږ تیاریان هم ډیرې ښه روانې دي. خپلو ملګرو سره خپل کم چې زموږ د پارټۍ دي او پارټۍ سره داسې دغه دي، زموږ نور ملګري دي، نو موږ سره لګیا او کارنر میټینګ هم شروع دي. ان شاء الله زموږ بھرپور کوشش دی چې موږ خپل ملګري راټول کړو، یو ښه یو سیاسي او دغه ښه ماحول جوړ کړو او خپل ډېر ښه کار هم روان کړی دی. ان شاء الله اعزاز الله صاحب دا راته ووایي چې کله تاسو الیکشن وګټئ نو علاقې دپاره به ستاسو منشور سي؟ یاره جی، ان شاء الله چې موږ الیکشن وګټو او الله راله دارت راکړي نو ان شاء الله پیلنې خو زما دغه زموږ د کلي زیات تر غټه مسله چې سینیټیشن مسله د اوبو دغه چې دی که نه، نو په دې به ان شاء الله زیات تر کار کوو او زما چې ان شاء الله خدای راله موقع راکړه نو اول تجهیزاتو کې زما هم دا دی چې پیله به د اوبو دا مسله دا به ما سره چې کوم دا علاقه ده ان شاء الله دې کې به دا مسله حل کوو. بل دا ان شاء الله زموږ دا تاسو ته ښه پته ده چې زموږ مشرانو ښه خدمت کړی دی د دې کلي، د دې ولس، د دې علاقې، او تاسو یې ښه پېژنئ. زما مشر چې خالد وقار حاجي صاحب، زما والد صاحب ذوالفقار او ورسره فرمان، زما عباس تر عرفان دي، ټولو ښه خدمت کړی دی. ان شاء الله هغوی چې څومره خدمت کړی هغې ته خو موږ نشو رسېدی، خو کوشش به کوم چې هغې ته ورنږدې شم. ښه اعزاز الله صاحب، اکثر مونږ دا لیدلی دي چې په دې الیکشن کې خلک خپل تعلقات خرابوي، جنګ جګړې کوي، نو دې باره کې ته څه ویل غواړې؟ بالکل جی، دا تاسو ښه تپوس وکړو. د دې باره کې زما دا تاثرات دي چې دا کور مالت دی، دغه دی زموږ یو مړی ژوندی دی، یو تعلق دی، یو دغه دی، دا اړو خرابول نه دي پکار. بل دا الیکشن یو ورځ ده او تاسو خپل تعلقات، خپل یارانه دوستانه، خپل د فیملی، خپل دغه خیال وساتئ. دا ووټ ته تاسو ورکئ، خو خپل تعلق جنگ جګړه دا مه کوئ، دا اړو ښه شی نه دی. دا کور مالت دی او خپل کور مالت کې دا شی مدنه کې اور د ضمیر आवाज چې چاله ورکوي یو ورځ د الیکشن پر ورځ تاسو خپل فیصله وکړئ. اعزاز الله صاحب، په اخره کې تاسو خپل ووټرانو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ زه خپل ووټرانو ته دا وایم چې خپل رشتې، خپل دغه خپل یارانه دوستانه په دې شی مه خرابوي. بل دا چې زما مشرانو د دې کلي د دې ولس خدمت کړی دی، د دې علاقې زما مشر خالد وقار حاجي صاحب او ذوالفقار چې زما والد صاحب دی، د دې کلي د دې ولس ډېر خدمت کړی او زم دې جذبې سره دې میدان ته راوتی ما، ستاسو به بھرپور خدمت کوم او دې کې به ان شاء الله ما کوتاهیانې هر چا نه کېږي، خو ان شاء الله زه به کوشش کوم چې تاسو ته ځان پاتې رانه ولم. زه به اخره کې خپل ملګرو ته دا ووایم چې زما خاندان، زموږ خدمت تاسو وګورئ، تاسو کتلی هم دی او په الیکشن په ورځ په کتاب باندې مهر ولګوئ. اعزاز الله صاحب، تاسو ډېره مننه چې تاسو په الیکشن هاور پروګرام کې شرکت وکړو. ګرانو مینوالو، دا زموږ ملما اعزاز الله صاحب کوم چې د چمکني 2 د جنرال سیټ د JUI نامزد امیدوار دی، هغې سره مونږ خبرې اترې وکړو. آینده پروګرام کې به د نوي ملما سره ستاسو په خدمت کې بیا زیریږو. تر هغه دمه اجازت غواړو. د لوی الله په امان.